ملار لیونی کېږم د حسن په لمبو یې د پتنګ غوندې ستی کړم اوس ما جدا کوي په نیمه لار لیونی کېږم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو منتظمینو ډېره ډېره مننه. دومره ښکلی پروګرام یې راجوړ کړو. وخت ډېر کم دی. څو شعرونه درته وایم چې لږ خو مې وپوښته اشنا په سور انګار تېرېږي، لږ خو مې وپوښته اشنا په سور انګار تېرېږي، لمحه لمحه په اذیت د انتظار تېرېږي. لږ خو مې وپوښته اشنا په سور انګار تېرېږي، لمحه لمحه په اذیت د انتظار تېرېږي. ته د انا او غرور ځان سره سنبال ساته ښه، دا زندګي د مړه ستا نه بغیر یار تېرېږي. ته د انا او غرور ځان سره سنبال ساته ښه، دا زندګي د مړه ستا نه بغیر یار تېرېږي. مسافرۍ ته خو مې ځکه غاړه کېښودله، مسافرۍ ته خو مې ځکه غاړه کېښودله، ما له تکلیف راکړی هغه چې په دې لار تېرېږي. ما ورته ووي ژوند دې څنګه تېرېږي وایه که نه، ویل چې ته مې ژوند کې نه یې بې قرار تېرېږي. بچی مې ستا د زوی په شان ګوډۍ د لوبو غواړي، په چغو جاړي هغه چې په بازار تېرېږي. ما داسې خلکو کې شعور بیداره و غمګینه، ما داسې خلکو کې شعور بیداره و غمګینه، ما به مدام کنځي زما چې په مزار تېرېږي. ډېره مهرباني. آخري څو شعرونه. راپاڅېږئ دا وخت د بغاوت دی پښتنو، دې خاورې ته خو ستاسو ضرورت دی پښتنو. دا ولې د یو بل وینو ته تږي تږي ناست یې، دا ولې د یو بل سره نفرت دی پښتنو. منه جي. راپاڅېږئ دا وخت د بغاوت دی پښتنو، دې خاورې ته خو ستاسو ضرورت دی پښتنو. دا ولې د یو بل وینو ته تږي تږي ناست یې، دا ولې مو یو بل سره نفرت دی پښتنو. زمونږ په مخامخ هسې یو بل پسې غپېږي، د دوی خو ګوره دغه سیاست دی پښتنو. زمونږ په مخامخ هسې یو بل پسې غپېږي، د دوی خو ګوره دغه سیاست دی پښتنو. دا یو ځل خو نه شوه چې جومات ته یې بم راوړو، د دې نه یې جوړ کړی تجارت دی پښتنو. راپاڅېږئ راویښ شئ پښتنو، ګنې ورکېږئ، عادل درته دا کړی نصیحت دی پښتنو. او درې شعرونه ډېره په بخښنه سره زما استاد محترم د چا په وجه چې زه دلته په دې مقام ولاړ یم، جناب سید حلیم شاه صاحب ته څلور شعرونه ډالۍ چې بار د احسانونو دې په سر ګرځوم، سم لکه جانان دې په ځیګر ګرځوم. زه خو ستا د خپو د لاندې خاورې یم، ستا مقام اسمان کې لکه نور ګرځوم. نن سبا زمانه خفه شوی دی، زم د پیر بابا په یو منتر ګرځوم. او سید حلیم شاه صاحب ستا دعا چې نه وي، نشم به کامیابه که لښکر ګرځوم. ډېره مهرباني.